درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخ کې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ وزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما تم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زم اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل وی جی دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ته دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کښېنوه او که دا 15 لکه خلکو بېګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کښېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي هم خوشحاله شي خیر رستوی چې کښېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته مالو درو چې وې درول مال هلکه خبره واوره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مال ته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي دا در نه روانه شو شرمېدلو بېغیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وې چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وې هغه آئندہ وې ته چې او ته نماز پڑھ رہے وې چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دیتے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکل چې ډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي خو به دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په خیو راوړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دې خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چې صدر ہاؤس جوړ کو نو توهین صدر شو نو دفصوله مارش الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینم کوارد جیل کې وما چې بیا مارش الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کرے مالما خدا نه دی
صدر ہاؤس مانا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو په چا وړېدلي نه ماشاءالله عدالت تماوي چې دا څلور واړه دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه راوغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم میجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پندرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر را گئے ما تیل ما خو نوے وعدہ کڑے دیو مال چې نوے طلاقی سے خبر داغه میں ورواچول ماتا ماشاء اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالک جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ویستے تو یہ خبر پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې تشم بیا در تطرخه خبرم نشم کولی چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وي خړا لعین ناغه چې خزه بوډای دا پټګډګی نشي سورولې لوري سوره کړی الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی دا هغه شرمېدلې قوم جمعې مونځ کې مې وې مالکه که زه جیل ته لاړم یو اواز وکړ بالکل مونږ درپسې مال په آرام کې خو ستاسو دا جومات کې چې څومره ناست دي په ایمان یې وایي که زه یې بوتلم راپسې به راشئ مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورئ مرازی او زوم نظم زکا ما خو درته وایي چې څوک معبود دي د هغه جنازه بیا زه کوم مالدار راغی زه د چرګې چرګان هم ته تپوس کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډېر خیر نور الحمدلله په دې به مونږ جنت ته غریب راغی اختر دی مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال وکړي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بڑا ربه دې خولې له راوځي غریبانو دې خدای بې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خو داسې غاړه ورکه بس لاس ملاو داسې 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 غټ راغی السلام علیکم په دې ښار کې تاسو دا زمارونه بعضې وګورئ چې داسې سرب وګوري که نه السلام علیکم داسې به ورته لکه د ټپوس وزرې او پړپی دغه له شان صحابه بیانې زه هم چې دا جومات کې ناست دي اوس ما سره یو خوړ وی د اوبو چې غلوک ټول مې پې اوچت کړی او په دې اټک سیند کې مې ورچوي ځئ او بیا ما هم در ټوپ کړی وی چې ځئ روک شئ چې اډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونځ کول نو هلته هغه فوجي ځای دی نو
یو اس بی او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شو ماته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه چل ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویلې نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وځي ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک میاش ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاش نګوري بنگلو والا میاش نګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاش نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري میاش دا تاسو مونږ باندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې داغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې جی ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست جی ما میاشت کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډک چې اوس مې الټاونه نیسي خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکتی ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے منگا شہادت ہے کلموں کے ورطہ چاڑو منڈم او گراز والا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ٹھیک شو گراز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شان پسندي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 غنټې غل په سر تپای کنه تپای 24 غنټې په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تا خایز ویلې کلاشن کوپ ور کړې نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به شاخه تماچ کړې پیدا کړې تاسو سال جوړ کړی په
خیمه کې جواری څوک کوي دلته جنازه پرته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا خو کا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړه د قوم زماف نکړه دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر ده قرآن وای دا قرآن دې اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورا شکل هم نه لري دلته چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون ده کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا دې زما په ومه پیړې لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زماف نکړم قرانونه او خوره په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعات امرانه په سکول کې نه دی دا ستاسو چیلای چې زی او راضی کنه کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وي او قبله اول څه ته وي او خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړې محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته خو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او اخرى او سټاو لاس چتکاو د خزو کار دی ویلا په بنیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زائدی یا علیین دی یا سجین دی لارو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکاره مولوی صاحب صدر کے بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے سلون ہو اگر اشتیا بیگا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چې مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوری دیو نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته ویم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو ترک سره
زتانه ټوله نشاو باسم کنه دا په دې بازارونو کې دا کم داسې داسې ګرځي کنه دا یو ترک او چې ترک شي په دې وخت سو شوي نو دیو سمزا کمکل بچیا کوک ولی زی تعالی د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدل نه دی د سن 65 په بمبارے کې اور تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ماتا سپی جنم نا پدے خبر پوئی گئی دوی سره سٹیمپ دے چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلی گر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی تو قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشتا کونینو ستندا ار څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړی ته واله دا به وقوفي ای به کنه وي وای په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بستړی نه جوړېږي نه زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتله مونږ کور ته نو په سپینه تانه باندې د کسٹم والاو چیکینګو کله خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او سلا ولاړی تاسو ته پتا ده بیرلې چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تاونه چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناری خزم ځان سره کسٹمري برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیسم جوړیږي د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګړې برتی کوي وایشه ځکه مرزاګړه خزه زړه پکار ده الګا تجربه کاری او ځوانې په پسپای توپ کې برتی کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وي الاره ترو خته نو په خلکو داسې لاسونه وال چې څه خور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بوډای چې دا نو دی ته چې بچي دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګنه ده دم اچي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خنداشه ولاره نه منډه کړي دا چې دا څه قمقله پکې ناشته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچی ته وایي چې فتح خان وروره هغه چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي جمع او سخته یخني وه نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خان وروره چې وی کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي ګرمېږي به او چې کینه دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او خزی راشي صاحب شمع ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزي او تپي وای دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنداګان ور سره وي خپه نشي ایو سره مونږ نه کولو خزی په زور راواستلو جمعات کې موچای و چې چلو نو چې کور ته لاړو خزی په سې کوتک راواغستو چې ماته ته ویلي چې دا جمعات په ما راست نه دی او دا مونږ تنده مې ورته ایښی نه و چې موچای وخوړم عزیزانو عرض مې دا و چې دا منځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راس نه دي ځکه د دې هغه
هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پیژندلی نه دی. یو سړی او تاشې کولو کرتے گئی ما یعنی زه لرې کې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لګلې او دې کلی ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډي خان ورته لا کار دی او کوي نه ولی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ول ما وی چې خدای خبر چې په ما بڅ کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباہ کې یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو یا کني کوو امریکایانو له ووټ ورکو امریکایانو له حکومت ورکو یا کني کوو مونږ خدای پاک چې مونږ په استما ته وای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راواله مولور ورته نکاح کوم دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کړي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردیس وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي آخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکي اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره یې ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله ښځه وه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کپن لګي زه څه وایم څلوېښت ګزه اوس ما نه تپوس